سوچ ان شاء الله العزيز د نن نه بعد به موږ د یو بل سجاني مالی نقصان سو اس کوشش نه بخپله کوو نه اشارتن او نه دالتن کوو او که چا وکړو نو بس د الله د کلام او د الله طاقت ورټوله سوا دی که نه دی فی سبیل الله معاف کړي هېڅ پکې ونه شو ځکه چې کم خبره هغوی وکړه مدعیانو دا قرار په الله په کله چېرې دا ډزې موږ په دوی نه دي کړي موږ نه دي ویشتلي بس له دې نه غټه معافي شته عزتمن الحمدلله دا برکت دی الله موږ دوی تصیب د الله حبیب فرمایي چې زما هغه کسان ډېر خوښ دي چې دوی بل ته معافي وکړي او الله څه وایي کم کسان چې بل ته معافي وکړي خپل غوسه دباو کړي دا کسان به الله ته ډېر زیات وکړي زموږ استاد الحمدلله امام ابو حنیفه رحم الله چت هستي ده تفسیر حسیني لیکلي دي درس حدیث کوي او په دې کې یو کس راغی امام ابو حنیفه په دې مخ کې پړق ورکړ امام صاحب ورته یې څه ولې وکړه وایي چې ظلم یې وکړه وایي ظلم دې وکړه شاګردان راپاڅه چې د سړي نه موږ انتقام اخلو امام صاحب ورته کښېنئ ورته یې سړیه تا خو نن ډېر ظلم د الله په کور کې و ما سره خو که د طالبانو ته ویم چې دی ووهه نو اوس به دې مړ کړي حکیمي وخت ته ویم چې جیل ته ورته نو بیا به ته راونوځئ او که الله ته لاس اوچت کړم چې یا الله د انتقام ته زما بدل واخله خو ښه ده نه ده نه طالبان په دې طالبان هم نه وهمه او نه ستا په سر الله ته د بدوی دعا کوم او نه حکیمي وخت ته وړاندې کوم خو دغه شان صاحب د الله اسما لږ راکړه دغه شانتې الله امام ابو حنیفه د هغه ونیو وایي زه زما پیغمبر فرمایي چې چا بل ته معافي وکړه نو زما په الله قسم وي که زه الله جنت ته ماته جنت الله جنت اعلان وکړو چې جنت لاړ شه تر هغې پورې به نه ځمه چې دا مرګی مې ځان ته بوتلی نه وي ځکه حبیب وایي چې هغه چا څه ښه وکړه چې تاسو چا څه بد وکړه نو د هغې پورې به نه ځم چې الله دا سړی معاف کړه زما ته جنت ته بوتلی الحمدلله دا شان خوی دې موږ تاسو عزتمنو زموږ پیغمبر علیه السلام فرمایي انتقام د هر چا نه تاسو اخیستی شي که نه حضرت معاویه رد دور خلافت دی یو کس راغی بل ته یې ویې صاحبه دې سړي زما غاښ مات کړی دی